بسم الله الرحمن الرحیم. سالورو شیو تا د قیامت ورځې اټول خپا دي. ټولو کې اولین شای داس خدایا چپی لاس کې رته عملنامه میلاو ما کې د انسان انه ارمانونه دي مرګ نورسته اغو انو ارمانو کې یو ارمان د انسان داده چې انسان یای یا لیتنی لم اوت کتابیه ای کاش کې خدایا ما تخپل عملنامه میلاو ما وشوي. نو دوستان عزیز دا چپی لاس کې عملنامه چی واجی نمیلویگی؟ درو گناهان واجی نمیلویگی. زه تاسو ته حواله در کوم، تاسو پڑھو کوئی سوره واقعه. سوره واقعه کې خدایای درو گناهان واجی نه زه چپی لاس کې عملنامه ور کوم. نمبر 1 انهم کانوا قبل ذلك مترفین. دوی دین مخکې مغرور ډیر و، متکبر ډیر و. و بیا کمو عربی قواعد وکسو نه د مترف و د مغرور منځه اصل کې یو فرق شته دی. کیدای شي یو سړي سره مال و دولت نوي هغه غرور وکي، خو اما مترف هغه سړي ته یایي چې خدای ښه دولت، ښه پیسه، ښه جایداد، ښه بنګله، ښه ګاډې هر چې یې ورکړي دي بیا یا ګناهانو کې ډوب دی. دې سړي ته عربی کې مترف نه یایي. دویم وکانو یسرون علی الحنث العظیم. دوی غټو غټو گناهانو باندې اصرار کولو. دین اوس مراد به تاسو تفسیر ته رجوع کوي. دریم شاید کوم دی وکانو یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. دوی دا ویل چې کله مو خاورو کې خاوري شو، یمو اډوکو نه خاوري جوړ شي، چا کې دغه طاقت و قدرت ورکې دی څنګه مو واپس زنده کی. یعنی درې گناهانې نعمتونه در سراوي گناوانې کوي. یو حنث عظیم یعنی شرک کوي، مشرک وي. دوا اور سرا قیامت جټلاو کوي. دی واجنه انسان ته چپی لاس کې چې ملويږي عملنامه ملويږي. دویم څه خلق ته ډیر خپا دي اولیاء الله، اوصیاء الله، انبیاء الله. اغا د قیامت تند ده. دوستان عزیز قیامت تند په باره کې مولا امیر المؤمنین علیه السلام یایي مولا یایي قیامت ورځ به خالق یتلظا عطشانا تندې واجنه به صرف اور صرف خپلې شنډې خوروي. و دا یتلظا ولا څکومه ټکې دی دو کله تندې نه مخکې راشي ایدي و بیا خاص معنا کیږي. معنا یې دا دی چې انسان تنده کله هغه حالات ته ورسیږي چې کاچیرې اوبه وچې کیا زندان نشي پاتې، هغه ته عربی کې یتلظا عطشانا یایي. یعنی انسان کا قیامت ریزی آر سوره اوبه وچې کی، آر سوره اوبه وچې کی، بیا بعد انسان تنده داسې وي لکه سره اوبه چکلي نه وي. متوجه یوئ که نه؟ و اندا جمله مولا امیر المؤمنین علیه السلام نه مولا امام حسین علیه السلام کربلا کیا استعمال کړي دی. چې کله وړوکی علی اصغر میدان ته راوستلو نو مولا یوه جمله کړي دی ظالمانو ان هذا طفل یتلظا عطشانا. د وړوکی اصغر دوره تګې دی، دوره تګې دی، دوره تګې دی. که تاسو اوبه ورکو یا دا زنده نه پاتې کیږي. نو دوستان عزیز اوس آیا د قیامت تنده ډیرو المنزو څخه ختم کیږي، ډیرو رجو څخه ختم کیږي؟ متوجه یو کنه؟ ز خپل موضوع ته راغلم. آیا ډیرو تسبو څخه ختم کیږي، ذکرو څخه ختم کیږي؟ نه. ومن اراد ان لا يكون عطشانا يوم القيامه. کچوک غاړي چې قیامت ورځې تګې نه وي فلیسکل عطاش پکار دی تګو خلکو ته اوبه ورکي. یعنی چې وکي پکار دی د انسانیت خدمت وکي. دریم شای څه دې طرف ته امام زین العابدین علیه السلام اشاره کړې ده.
مولای الهی ابکی لخروجی من قبر اوریانا، خدایا اغ حالات تا د ډیر جوړم چې کله مو قبر نه پوڅوي ایما بدن باندې لباس نوي. دوستان عزیز، ٹھیک ده قیامت روزی بی موت و اندو بدن دوباره واپس زنده کیگی، اندو با نکونوی، اندو با غوخوی، اندو با ویختوی، اندو با اڈوکی وی، و اما کفان نه غوخه ده، نه اڈوکه ده، نه نوک ده. متوجه یہ کنا بدن نه ہٹ کر سچے دی اغا واپس نرسی. ایدی مطلب دا کلی خدای درگاه که مخمخ ودریگی بیا با موتو چه وی لوڑو؟ بی کفن بوی لوڑو. دوستان عزیز، اوس دغه کفان سه انسان ته ملویږي، انسان عیبونه څه پټیږي، ایچی واجی نه پټیږي. زه المنظور نفی نه کوم، خو دوستان عزیز زه ورو ورو رسوم په ډیرو حجو، په ډیرو زیارتو، په ډیرو المنظو، په ډیرو مستحباتو نه دی. ډیر به وخت چې ما غوندې کې ملایان، ډیر حجیان، ډیر کربلایان به جهنم ته روان وي. هغه مات ګوډ به خلک سترګې ورته غړوي چې چا دسترخوان باندې نریغ وخه موجوده ده، میوه موجوده ده، اما څنګ ته ورسره یو یتیم و غریب د زندګۍ تېروي، هغه دسترخوان باندې هیڅ یې نشته. ومن اراد ان لا یکون عریانا یوم القیامه، که چوک غواړي چې قیامت ورځې بې لباسه نه وي، متوجه یو که نه؟ فلیکسو الجلود العاریه، اغا دغی دنیا کی بے لباس خلقو تا لباس ویر کوئی. چا چه بے لباس خلقو بانده لباس واچولو که اغا کافر ویلی نده. دا یادتا وایم چا دا انسانیت خدمت وکڑلو. رجب علی خیاط پا باری که ما داغا کول پڑوولو ایموی استازا ذکر کرده حکم کی اغا یایی سه رجب علی خیاط یایی سه ما خوب کې لیدل سه کوم سړی سه پنکا جوړه کړی دی، پنکا یغه کابر سوړ وو در حالی کې هغه کافر وو. متوجه یې که نه؟ څه ما ته نه پوښتنه وکړه چې د کابر د ویلې سوړ دی، هېڅ هغه ما ته ځواب کې ویله چونکې ما انسانیت دپاره خدمت کړی دی، ما د سړولې والا الله ورته جوړه کړي دی. که هغه کافر ویلې نه دی ټیک دی، جنت ته به نشي لاړ، اما خدای اجر ورکوي. ویلې هغه انسانیت دپاره چه کړی دی؟ خدمت کړی دی.